سلام كيف دا یو فریق دی خلک ماته نږدې راځي ویږي تاسو ته راځي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د دوانو خبرونو زه خبره شوی یم د دوانو طریقې نه تاسو د کومې روژې نه کوم هغه تناظره روانه ده او موږ به دا سوال کوو الله دې وکړي چې دا خبره په خیر باندې وشي او الله پاک د حق فیصله وکړي په اسلام کې دوه خبرې دي یو حدود دي یو تعزیرات دي او یو عام ګواهي ورکول یو عامه مسله وي حدود ته ویل کېږي چې د چا باندې ته الزام ولګې او دغه الزام حق ثابت شي نو هغه له سزا ورکولی شي نو په دغه کې بیا شریعت وایي چې البین علی المدعي او والیمین علی من انکر کوم انسان چې دعوه کوي په هغه باندې ګواهان پیش کول دي او که دا ګواهان پیش نه کړو نو کوم چې منکر دی چې ما دا کار نه دی کړی دی به بیا قسم خوري اوس که دا دعوه په یو کس باندې شوي وي نو یو کس به خپلې خبرې جواب ورکوي او که دا دعوه په ډېرو کسانو باندې شوي وي چې د ده په ده باندې پوره ګمان وي او دا کار به ده کړی وي ځکه سړی په هر چا باندې دا دعوه نه کوي خو دعوه چې کوي په هغه باندې د ده ګمان وي چې دا کار به هم ده کړی وي نو دا قسم چې ده پر راغلی دی یا قسم خوړل خو هسې په ناحقه باندې دا غوټه ګناه ده لکه جرم دی ځکه یو حدیث شعر پکې ولیږه کتل چې سړی په ناحق باندې قسم وخوري نو وایي فعليه النار وجب عليه النار ده باندې دوزخ خورا واجب شو او د جنت پې حرام شو دغه شان د قیامت په ورځ باندې د قسم په ناحقه چې قسم خوړلی ده ته به الله سخت غوسوي ځکه د الله نوم د ځان نه ډال وګرځو ځان د خلاصي دپاره ډال وګرځو چې کار یو انسان کړی دی بیا په ناحق باندې قسم خوري د الله نوم د سپک وګڼو سړی چې عام د یو مسلمان عام د یو معزز انسان نوم سپک وګڼي چې چا ته وایي چې د پلانکي په نوم زه راغلی یم ما داسې شی راکړه یا دا شی درنه وړمه او هغه داسې نه وي د دروغ ویلي او سبا کس ته پته وري زما په نوم باندې ده د پلانکي کار کړی دی خفه شي نو ده سره په زړه کې سودا پیدا شي دا مې چل کړی دی نو د الله دا نوم څه معمولي نوم نه دی امام بخاري رحمت الله علیه یو ورځ په کښتۍ کې روان و یو ډاکو دی نو ډاکو ده ته نظر شو پخوا په زمانه کې به دا بټوه خو به نه وي خو دا کڅوړې به وي تاسو به لیدلي د مشرانو سره کڅوړې به داسې مزه چې راکړي ټیټې شي په دې کې به روپۍ پرتې وي پیسې به وي درهمونه یا دینار وغیره ده د خپلې پیسې راواخېستې په کښتۍ کې داسې وایي کتې د علم روان و خپل سبق یې وي نو چې دا روپۍ وکړې غل ورته دغه ځای نه یې کتل چې یاره ده څه وکړه نو هغه ټولې روپۍ ولیدې چې دومره روپۍ درسره دي پلانکي کڅوړه ده نو هغه په جیب کې د خپل کڅوړه کېښوده چې کېښوده نو غل پاڅېده په کښتۍ کې اواز یې وکړو چې خدای وبخښه زما نه یو کڅوړه ورکه شوې ده دومره روپۍ پکې دي او داسې نوم یې کڅوړه ده نشینه سپینه زیړه او دومره پیسې په داسې انداز کې پرتې دي که چا موندلي نو رادي او که نه یې موندلي زه به تلاشي اخلمه دا امام بخاري رحمت الله علیه وایي که زه اوس دا کڅوړه تلاشي ورکومه نو زما په دې لوی دین باندې داغ لګي ځکه هغه لوی خدمت کوو نن سبا د هغه کتاب چې چا نه ویل هغه د څوک عالم هم نه وي لکه دا موږ چې ختمونه کال په کال کوو د هغه کتاب وایي امام بخاري د قرآن کریم نه پس لویه مرتبه د هغه د کتاب ده چې هغه راجمع کړی دی صحیح کتاب ده صحیح الکتب بعد کتاب الله البخاري هغه وایي که دا زه دا کڅوړه په جیب کې ږدمه او دی زما تلاشي اخلي زما په دې پیسو باندې پروا مې نشته خو په دې علم مې داغ لګي او که قسم خورمه یو قسم چې دی نو هغه ټیک ده زه خو په حقه باندې مې قسم به زه وخورمه خو بیا هم د قسم د یارېږم د الله دا نوم ډېر لوی دی چې نه شم قسم کولی نو پټې هغه بټوه چې دا راواخېسته کښتۍ نه سیټه لاندې د سمندر ته غوځاره کړه چا دې تپوس وکړو دې غل ورته وروسته چې کله د کښتۍ نه کوش وله پورې واخته
وي تا ته یو پته یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده چې په منځ کې څه وشو خو هغه پیسې دې څه کړې تا سره خو هغه نشته ما تلاشي واخیسته هغه ورته ما سمندر ته ګزارې کړې وی ولې وي دقه شان وي که تلاشي مې درکوله چې زما په دې علم باندې داغ لګېده ځکه زه لوی کار دپاره راوتی یم او که تلاشي مې نه درکوله تا قسم راکوو چې د قسم ما خوړو نو د الله په دې نوم باندې الله نوم ډېر ښه دی ما سره ډېر عظمت دی زه پرې خفه کېږم نو په اسلام کې دوه خبرې دي مدعي دی به یا ګواهان پیش کوي که دی ګواهان د پیش نه کړو د په ده باندې دعوه وه نو دا کم مدعا علیه چې دی په چا چې دعوه شوې ده دی به چې دی هغه بیا قسم خوري نو اوس هم تاسو دغه مجمع چې د هغه ناست یې او بل په اسلام کې چې دی هغه د ګواه چې دی ګواه هم دوه ګواهان دي په تعزیراتو کې په حدودو کې ګواهان کم از کم دوه دي علاوه د زنا د باب نه په زنا چې چا تهمت ولګ باقي څلور ګواهان دي هغه به ټول سړي او دغه شان په دې باب کې چې د غلا باب دی یا بل باب دی هسې الزام دی په دې کې دوه ګواهان کم از کم شرط دی خو چې که دوه نه یو سړی دوه ښځې یو سړی و امراتان یا دوه ښځې هم پوره دي خو که چېرته ګواه نه وي دی صرف چې دی هغه خپل ګمان او دغه کوي چې یار دا کار به دې سړي داسې کړی وي نو دغه انسان نه بیا داسې پکار دی چې دی به یا دغه که دا کار یې کړی وي خو ودې و چې دا کار ما کړی دی که نه یې کړی نو بیا به د هغه دپاره شریعت ظاهر ته ګوري دی به ځان د خلاصۍ دپاره بیا قسم ته غاړه کړي اوس تاسو څنګه پوهه یې دا د کتاب د تعریف دی چې په اول کې د دې چې روپه شوه د سوره هدایت اختر نه بعد خبره دی راغی دی ما ته وایي دی راغی تا دې ورونه دا کار کړی دی ما یې دا صحیح ده چې به یې لګون وکړم چې ما لګون وکړم نو داسې نه مو به لیدلي ده نه هېڅ پته نشته بیا په دویم ځل باندې په درېیم ځل باندې د وړو نه مې تپوس وکړو د زنانو نه مې تپوس وکړو هغه وایي چې په دې دې چک ولیکي زموږ پیړه کې دا خبره درسره راغلې ده موږ دا کار نه کوي بس لکه مطلب دغه د مخکې دا جادو بس بیا تورا به سره هم شوګي چې بیا به سره د ده سره سره بس ما ته چې ستا ورسره سره دې اوس وایي چې زه څلورو کسانو ته کړم نو د ده دعوه ده که نه څلور کسان تاسو خو په خپل خبره کې په حقه یې که نه بلکل په دې کې زه خو په خپل سر داسې کوم چې نه مې لیدلې ده او نه پرې خبره ښه ټیک شو تاسو دا کار کړی دی که نه دا خو دعوه شته که نه دا دعوه په خپل ځای باندې که دا دعوه به ما هم کړی که نه قسم ما هم ورکړی په که پته یې کړی په دې غونډ چې مې هم دعوه کړی که نه موږ به ټول درته ملامته یو دغه شان ګوره یو ځای کې چې دغه وشي که نه مړی لکه په یو علاقه کې مړی وشي د مړي په شپې وشي پته نه لګي چا کړی دی نو شریعت دا وایي چې دغه علاقې کسان به راغونډ کړي 50 کسان د سر مشران کسان چې هغه سپین روب وي مطلب چې بالغ وي عاقل وي او دغه شان چې د مسلمانان وي او دغه دیانتدار وي دغه شان کسان هغو له به قسم ورکولی شي بیا خلک وایي چې شریعت وایي که دا کسان پوره نه به چم کې دا کم چمړو کې د کسان کم دي یا په مزدورۍ مسافرۍ کې 25 کسان برابر شو زه به ډبله قسم ورکولی شي نو دا دوی دعوه کړې دوی دعوه دی به په ما ولې نه کوي په دې بل ولې نه کوي خو په تاسو به ګمان په تاسو به شک راغلی تاسو د خپل دې دپاره د قرآن مجید چې راغلی دی که نه دا په ناحقه خوړل نه دي په کار دې څنګه دي په کار هغه اوس دی ګوره امام صاحب خپل تاوان وکړو که ونه کړو خپل تاوان یې وکړو خو ځان یې تهمت نه بچ کړو هغه خو جدا خلک وو که نه هغه لویه تقوا وه موږ خو هغه نه شو کولی خو کم از کم دومره به وکړو چې د دوی د حوصله ځایۍ دپاره د دوی د هغه دپاره د دوی زړه نه دغه لرې شي شک شوبه لرې شي د هغه دپاره څه بیا خپل قسم دا بوده مولوي صاحب ها دا د یو مېرمن باندې ده زما د سره په دې دعوه وشي او ما ورسره ملګری دي نو بالکل زه تسلي کولی شم چې زه د هغې نه شکر کېږم نو انا هغه خو دوی ومنله که نه سره زه خو ډېر نږدې دی ما وایي چې په چم نږدې دی که نه بس زه تا باندې دې شعر نه باندې دې زه د رونه نه دي لکه زه تاسو سوال کوم زه د پلنډیو قصه کوم اوس تاسو نه بیا نیمه ګنټه ټایم درکوم تاسو لاړ شئ کور ته خپله مشوره وکړئ او لکه زما خو په تاسو باندې شک دی او چې تاسو ما ته دا تسلي نه کړئ نو لکه نه شي کېدی لکه زه تاسو خبره ته وکړه په زه مزه د خپل سره وکړم ته به خپل سره کوې په توراب د خپل سره وکړم بالکل په دوی دي به د خپل سره صحیح ده داسې موږ نه کوو چې موږ د دوی سره کوو صحیح لکه موږ د خپل زه د خپل سره ذمهوار یم صحیح ده او چې زه د اړو خبره بالکل
بس صحیح ده وشو د نیمه ګنټه مو د شته ورته صحیح ریپورټ کړه موږ هم د به وشي بل مشوره وکړي بیا په دې ځل مشوره مو وکړي. د بکړې ان شاء الله دا مشوره به لکه د دې سپکنه لګي ګوره چې لکه د خلکو په سر کارونه دي سبا لکه دې یا دې نه یا زونه ما لکه مطلب دغه د چې په دې کې لکه موږ نن چې کوم څه څلور واره نن موجود دي موږ لکه چې کوم دې یو خپل ځان کاتره موږ سم د تاسو کړی دی او زه د خپل سر به کوم دی به د خپل څه ته دی د ماشوم ورا چې په خپل کار نشي کولی نه خپل خبره ده په خپل ځان منګوي ورکول نه د ټول ورکې به خپل ځان پوره ده ټول نو ورکول نه بیا سلام علیکم ذکر وکړه زر پاتې نور له سبب نشته لکه زما خپل ځان پاک چې زما خپل ځان پاک نه وکنه ستا په 11 بيزون باندې مې هم کورم نه کوم ستا په 60 بيزون باندې مې هم کورم نه کوم په زما د څه دی لکه څنګه چې هغه ته یو نه پاک ما دې په دې چرته رابطه کوله زه په دې سپینې بس لکه ازاده چې وې دقه ما دقه خبره چې لکه خبر دقه خبره تاسو هم کولای شئ بالکل لکه داسې یې مګر لکه ازاده یې خو صفای کنه بیخي داسې بیخي پاکه باندې پاک نه دا د خدای خو دا د خدای خو دا د مثال کړی دی موږ ته دې څه وایي دا شي انا اجازه کوم خلاص دې موږ راځي شوی د څنګه دې د څه نه 150,000 روپۍ 50,000 روپۍ خبره 100,000 روپۍ استاد او تیار شو کنه او تیار دا څنګه کسان دي چې دې وخت په باغ نه کې دا څنګه کسان په قرآن وایي دی خو نه بویا مونږ به کوی ها بالکل چا چې خپل دې د اومې بیړې ګورې چې پکې ایمان نه جوړ نه پرې نه پرې وای دا چې د نو ته د وې زمون د الله بلانت کې کنه بلانت کې بلانت ایو چې نه کوم چې دې د په دې تاوان پیغام نه بچا نو آیا دا استاد لا دې لارې نه تاخمه دې بار خو دې کنه نه نه بس خبره ختمه خبره دا چې د شلو 50,000 روپۍ د تاسو څلور کسان چې په قرآن باندې نه نه بس شلو 50,000 روپۍ باندې 50,000 روپۍ هم تاسو باندې اړته نه 100,000 روپۍ دې دې شي خو نه د خدای د قرآن موږ د معلوم موږ مخکې چا غړي دی هغه غړ دی بالکل موږ په حق کنه جو قرآن صفه دي راته په حق لکه دا په حق لکه واسه موږ دا ځان د قرآن راځي دا به چا پاتې دا یې له بل ولا لو بس خوف ويخرج جتات ومد بسم الله وبيغفر الله ولا خبري نه دا خبره چې ده کنه خبره تاسو صحیح ده دا صحیح ده خدا دا یو مې دا خبره دا یو مې خلق وجرتي داني دا هغه کومه تعالی هغه ته چې دې څه په پیسو باندې کله غلا وشي کنه او دا په چا د دې نمک کې ثابت شوی او چا دا قصه کړي نو خلک هغه سره نشي په دې باندې خپکه ولګا زه یې خبرو تاسو دې باندې خبرې وي شوي او خبره بس ليش اوس خبر ختمه شوه الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا يا پاک دا فیصله خدای یا پاک موږ هر قسمه تهمت او ساده خدای پاک موږ هر قسمه پاک نو ساتي الله پاک خدای نو ساده خدای پاک خبر ختمه شوه دا پاک د خیر فیصله وکړه موږ من خپل رحم موږ خدای غفور وصلی الله تعالی علیه ورحمه اوس قدر شه دی او دې مشه دا خبره چې کومه په غدا کې خبره نور کېږي نو
خبرنا